بعض اوقاتو کې د کې هیڅ شک نشته دی چې موږ کله د ژڼې زوی جنازې ته ودرېږو یا د ژڼې ورور جنازې ته ودرېږو موږ ته تکلیف میلویږي د کې هیڅ شک نشته خو اولی نکته دا دی چې بعض اوقاتو کې د انسان زندګۍ نه قوم د پاره ملت د پاره مذهب د پاره تشیع د پاره د انسان زندګۍ نه هغه شهادت بهتر دی انسان څه زنداوي هغه قوم و ملت ته شاید پیدا وي نه کی اما د هغه شهادت سره قوم ته بهترینه پیدا میلاو شي دا یوه نکته چې انشاءالله زه بحث پر باندې کوم دویمه نکته چې د مو مذهب داسې دی د مو ملت داسې دی د مو سربراهان داسې دي د مو ائمه داسې دي د مو اهل بیت داسې دي چې دا یاد وساته کله هغوی لیارې کې تا قدم اوچات کړلو ته خپل سار قربانوي مطمئن اوسه اصلا امکان نشته دی چې اهل بیتو کې چا سره تا زیات محبت دی چا سره تا زیات امینه دی هغه شخصیت د تا جنکدان ته رانه شي حتما به هغه حاضریږي لہذا که څومره تکلیف دی که تا سار کټ کېږي پروا ما کوه که ته ذبح کېږي پروا ما کوه که ته تبرګیو سره شهیدېږي پروا ما کوه هغه ګذرونه څه تا باندې کېږي د حسین مور زهرا به هغه ګذرونه ګلو کې بدلوي د دوې نکتې دریمه نکته چې زه تاسو خدمت کې ذکر کوم او جوانانو نه خواست هم کوم چې نن د بعد که اوسه پورې د یوه شهید انتخاب نه دی کړی نن د بعد یوه شهید انتخاب هم وکړه دریمه نکته دا دی یاد وساته کوم شهید سره تا مینه دی چاہے آغا شہدائی کورم دی چاہے آغا شہدائی لبنان دی چاہے آغا شہدائی عراق دی چاہے آغا شہدائی کربلا دی یو شہید انتخاب کا خدای نہ اغڑا پروردگارا موت شہادت ملاو کے مثلا کا اکبار دا انتخاب کرے دے دا اکبار غنتا کا قاسم دا انتخاب کرے دے دا قاسم غنتا کا بیا ابوالفضل العباس دا انتخاب کرے دے خدای موت شہادت ملاو کے دا ابوالفضل العباس غنتا مطمئن وسا کوم شهید انتخاب کړی دی د هغه شهید هغه شهادت کوم هغه ته میلو دی مغه به تا ته میلیږي